نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تیر جمعہ مدہ حضرت مریم علیہ السلام ذکر در تکڑیو چھے مور داغی نظر کڑیو چھے اللہ تعالی مال دکم بچے راک دا بد بیت المقدس دا خدمت دا پارا آزادی وقف بی. رب العالمین ورطا جنہ ورکا انومی ورطا مریم کے خود او افسوس اوکا چہ اللہ زما پزل کے خدا ارمانو چی دا بالکی اگا جنہ پیدا شوا او بیا تقریباً 3 کالا خوشا پس دیرا وستلاو بیت المقدس کے اغا وقت چی کم علماء کم عبادت گزارو اغیت ورکللا او بیا میدام ویلو چی اغی پہ قرآن دازیو کلا دا زکریا علیہ السلام پا قسمت دا دے کفالت و ذمہ داری رو خطا. زکریا علیہ السلام یہ خپل و رشتہ داریو دا بی بی مریم دا ترور خاوندو اغی تربیتو کو دا لویا شوا او پدغ زمانہ کے بدی بی بی مریم دا بیت المقدس خدمت کو اغی کی چکم عالمانو دا غزمانے بزرگانو نیکانو اولیاء صلحاء دا غی دا ڈوڑے دا پخلی او دا غی چی نور کم ضروریاتو دا خدمت ابدی پورا کول. زمارونو اللہ تعالی چکم فیصلے کئی دا انسان دا عقل نباری دا انسان عقل دا اللہ قدرتونو تا دا اللہ فیصلو تا نرسی. رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی چی دا ما دا انسان دا عبرت تا پارا یو دیر لویا نخو دا لیخ پل لوی قدرت مظاہرہ کردی دا چی انسان تا یو لوی عبرت حاصل شی. اس قرآن حکیم کے اللہ قصے نہ ذکر کئی دے دا پارا دا نیچے خلق مشغول کی. لقد کان فی قصصهم عبرہ کہ دا دے پیغمبرانو پا واقعاتو کی دیر لوی عبرت تے.
نو دا چې کله لویه شوه د بیت المقدس داغې خادمانو اولیاء و صلحاو د جماعت خدمت به کو. بیا چې کله پیغله شوه نو دا د خپل کلی نه بار یو فیضات یو میدان ته ووتله. هغه زمانه کې د خلقو به هم دغه رواجو، بلکې د نبی علیہ السلام زمانه کې د عائشې صدیقې رضی اللہ عنها اوږد حدیث دی، حدیث الافک ورته وایي، او وایي چې زمونږ په زمانه کې به هم زنانه د کور نه بار ته وتې او د سماتې له ځان له زین او د ښځو هلته کې به خپل اودس برابر که او اوبه به وي د چینې هغې کې به خپل اودسونه وکړل، سړي به هغه طرف ته نه تلل، بیا به واپس کورونو ته راتلې. نو دغه زمانه هم داسې وه چې بی مریم د خپل کور نه بار یو صحرا طرف ته ووتله، په دې خیال چې دلته به زه ځان پاک کما، غسل به وکم، جامې به بدلې کم، بیا به راځم د الله د خپل قدرت اظهار کوي چې دا کله هغه ځای ته لاړه او بیا دا را روانېدله، نو حضرت جبریل علیہ السلام د انسان په شکل کې ورغی، ور مخامخ شو ورته. اللہ قرآن حکیم کی فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یو زان لزے مشرقی جانب تا تخلق نزان لجدا، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اغزان لزے کم ځان له پرده راته وکړه چې ما څوک ونه ویني، دا ډېره زیاته پاک دامنه او با پرده بنیادمو، ځکه الله قرآن کې د هغې د پردې ذکر کوي. یو ځان له د پردې ځای ونیوه او د کور نه مشرقي جانب ته لاړه. الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا، مونږ خپله یو فرشته حضرت جبریل علیہ السلام ورولېږه، فتمثل لها بشرا سویا، هغه د یو خشته ښکلي انسان په شکل مخامخ ورته ودرېد، برابر یو مضبوط انسان. او چې دې سړی ولیده چې دا سړی څه کوي، نو خامخا په ښځه باندې هیبت راځي او د زنانه په زړه کې شک او شبهه هم راځي چې دا سړی څه کوي ما سره. نو فوراً د دې غریبې په زړه کې مې یو هیبت راغی، دا خو د یو لوی شخصیت لور ده، یو پیغمبر تربیت کړی دی، یو نیکه بیبي ده، او هغه بیبي ده چې د الله تعالی په قدرت دومره یقین دی چې الله به ولې د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې رالېږله. نو فوراً دا ودرېدله او وایي چې دغه انسان جبریل علیہ السلام خو یې نه پېژني چې جبریل علیہ السلام دی، دا ورته وایي چې ودرېده ورته، ای د الله بنده انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، که د خدای نه یریږي نو زه دنه پنۍ غواړم، ما ته رانږدې نه شي. یو انسان بل ته وایي که نه الله نه ویریږه، دا یو قسم ورته ورچولي، که ته د الله نه یریږي او په زړه کې ستا دا لوی الله او د هغه لوی ذات یری، نو زه د هغې ذات د هغې رحمان ذات په وجه د هغه په ذات تا نه پنۍ نیسم، ما ته ګور رانږدې نه شي، خدای نه ویریږه. چې دې دا خبره وکړه هم پوه شو چې دا خو ویرېدله، د دې په زړه کې بل څه سوچ راغی، دا خو مانه امان غواړي. نو جبریل علیہ السلام ورته وایي چې انی رسول ربک، زه ستا د الله استازی یم، خدای پاک را لېږلی یم، الله را لېږلی یم، زه استاز یم، لاهب لک غلاما زکیا، دې له الله را لېږلی یم چې تا له یو الګ زیری در کوم چې تا له پروردګار بچی در کوي، او بچی به هم در بدعمله بچی نه در کوي، هوښیار او پاکیزه بچی به در کوي. دې زیری الله را لېږلی. علما دلته وایي چې زیری ورکوي نو غلاما زکیا، پاک بچی، پاکیزه بچی به الله در کوي، ځکه د انسان دپاره هغه بچی د الله رحمت دی چې هغه اخلاقي طور پاک، کم بچی که ډېر هوښیاره مي، ډېر قابله مي او ډېره پیسه م ګټي، ډېر دولتمنده مي، خو چې اخلاقي طور پلیتي، هغه انسان د مور او پلار او د قوم او قبیلې دپاره د الله قهر او غضب وي. داسې ده که نه؟ قمقل بچی دی وي، پیسه دې م کمه ګټي، خو چې د اخلاقي طور ټیکي، اخلاقي دا د فحش نه او د بدعملۍ نه
د بربنډتوب نه او د ګناهونو نه او د اخلاقی برایو نه ځان ساتي، دا بچی د الله رحمت دی. ځکه ورته وایي لأهب لک غلاما زکیا، داسې بچی درته بخم الله را لېږلیم چې ابه یو الک به جنۍ بني او الک به بیا ستره به پاکیزه به اخلاقی کردار به مزیدار او برابري، داسې بچی درته را لېږلیم درته بخم. دا ورته فوراً وایي چې انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، زما بچی به څنګه کېږي؟ بچی خدا غ انسان کېږي چې یو ښځه واده شوي، زه خو واده نه ما ته خو الحمدلله یو انسان تر ننه پورې رانږدې شوی نه دی، او بل یا که واده شوي نی نو ښځه بدعملی، نو لم اکو بغیا بدعملم نیم. نو چې هر کله بدعملم نیم واده میم په صحیح طریقه چا سره شوی نه دی، څوک انسان تر ننه پورې ما ته نږدې شوی نه، زما اولاد به څنګه کېږي؟ ته سوی ما ته تعجب خبره ده، عجیبه خبره کې. او ورته څه وایي؟ قال ربک هو علی هین، الله وایي ای مریم ستا رب وایي، رب هغه ذات چې د ستا د مور په ګېډه کې ستا تربیت کړی دی، هغه ذات چې د زکریا علیه السلام په لاس کې ستا تربیت کړی دی، هغه ذات چې تاله بې موسمه میوې را لېږلي دي، هغه رب هو علی هین، دا ما ته ډېر آسان کار دی. حضرت آدم علیه السلام نه د پلار نه او نه د مور نه، بې د پلار او د مور نه مې پیدا کړ. زه چې وغواړم بې د پلار نه او بې د مور نه پیدا کولی شي. په دنیا کې چې دا څومره څیزونه پیدا کېږي، لکه دا اوس خو د غوا بچې د غوا نه پیدا کېږي، د خر بچې د خرې نه پیدا کېږي، ورپسې ځه، لیکن اصل د دې حیواناتو بنیاد چې ولټې دا کم دی. اوس خو د پلار او د مور نه پیدا کېږي، خو دا اخیري چې ورپسې ځې د دې خرو د دې سپو د دې ګړو د چیلو د غو میخو هغه چې کوم اصلي مور وه، یو ځای نه خو دوی شروع شوې ده که نه، هغه الله څه نه پیدا کړي. رب العالمین داسې طاقت او قدرت دی، د خاورې د تابوت او د خاورې د خټې د یو دغه نه سلي نه الله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړه، او بیبي حوا یې بیا د آدم علیه السلام نه پوخته وویستله، د هغې نه بیبي حوا پیدا کړه. اوس الله دا ښیي چې یو انسان زه په دې مخ د ځمکه داسې پیدا کوم چې صرف د مور نه به پلار به نه خیم خلقو ته چې دا کار زه کولی شم او که دا کار زه نشم کولی شي الله که نشي. مخکې به الله قرآن حکیم کې اعلان کو چې ما هر یو څیز د یو جوړی نه پیدا کړی دي، د مور او د پلار. نو خلکو به دا ساینسدانانو دا سوال کو، دی بعضې خلکو دا بوټي چې پیدا دی خو نه مور ته او نه پلار شته. اوس زري ماهرین وایي نه دی علم شته، دام دا الله تعالی د هوا په ذریعه او د حیوانات او د مچو په ذریعه باندې هغه د نر او د مادې هغه دغه یو ځای کوي او د هغې نه الله دا بوټي پیدا کوي. قرآن کې الله مخکې ویلي. نو داسې خیم دی خلکو ته چې بغیر د مور نه، ولنجعله آیة، دا زه د خپل قدرت یو نښه ښکاره کوم. بس دې کې مې دا حکمت دی چې خلکو ته وښیم چې بې د پلار نه او صرف د مور نه یو بچی پیدا کولی شي. علما لیکي چې حضرت جبریل علیه السلام ورنږدې شو، یو پوکي د مریم بی په طرف باندې وو، او الله تعالی هغه پوکي په ذریعه په سبب باندې د بیبي مریم په وجود کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو تنظیم وکړ. راله وخت تېرېده، دومره وخت اوت لکه عام د یو زنانه د اولاد د پیدا کېدو چې کوم ټیم بعضې خلک څه خطا قصه کوي یا غلطې دي. عام معمول مطابق چې څومره 9 میاشتې تقریبا پوره کېږي پوره شوې، او دې غریبې ته خو پته ولګېدله چې دا به زما اولاد کېږي. نو 2 فکره دي ورسره، یو د انسان د پیدایش، د انسان د پیدایش دام ډېر ګران کار یو ډېر لوی تکلیف. دویم دا چې دا خلق به څه وایي. اوس ما ته پته ده او زما رب ته پته ده چې زه ګناهګاره نه یم، ما کې غلطي نشته، خو خلق خو دا نه مني که نه. که زه خلکو ته ووایم چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام ویلي، خلکو ته ډېر قسمونه او هر څوک، نو خلق دا چې ته مني، دا خود ظاهري عام عادت کې داسې نه ده. یو بچیرې د مور نه پیدا شي او پلار دی نه، شل الزامه برا باندې خلق لګوي. غټ سوچ ته خو غریبې سره تاسو خپل زړه کې سوچو کې چې یو پاکه بیبي، هغه بیبي چې د هغې د ولایت چرچه ده، هغه بیبي چې دنیا کې په دې مشهوره ده چې دا لویه ولیه ده، بزرګه ده، د جمې میوې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې. هغه بیبي چې حضرت زکریا علیه السلام یې تربیت وکړ، هغه بیبي چې د بیت المقدس خادمه وه، هغه بیبي چې د عمران لور وه.
اوس خلق به وایي چې دا دې دا بچی د کم ځای نه راغی 1000 قسمونه وخورم څوک اعتبار چاته کوي. لاړه د خپل کلي نه یروشلم نه بیت اللحم ته. بیت اللحم 100 کیلومتره بار دی، نن د عیسایانو لوی مرکز دی په اسرائیلو کې، او د دنیا دغه راغونډېږي لکه مونږ چې د بیت الله حج لځو، مدینه منورې ته ځو، دغه رنګې دا د هغې مقدس ځای دی. د ټولې دنیا عیسایان په کال کې د عیسی علیه السلام د پیدایش پر دغه ځای راغونډېږي. بیت اللحم ته لاړه، کولاو ډاګه میدان دی، او په غریبې د ولادت د بچي د پیدا کېدو هغه تکلیف شروع شو. اوس دې وخت کې انسان له اوبه پکار وي، تنده راځي، او انسان له څه نه څه ګرم خوراک پکاري چې الله تعالی د تکلیف آسان کړي. هېڅ نشته، یو بوټی دی د کجورې تنه اوچه کړسه، اوچ میدان دی، ځان له ځای ته ځکه چې او دسماتي له بتلنو د پردې ځای له بتلنو، دا خو خامخا د پردې ځای غواړي. داسې ځای دشت و بیابان چې هېڅ حکم نشته، د کجورې هغه تنې ته ډډه وواله، نه دایي شته، نه انسان چاته غږ نه شي کولی. که چاته ویم چې زما دقسې د بچي انتظام دی، دا خلک بس څه وایي؟ ځان له غریبه لاړه. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت څنګه دی نسیم منسیه، پروردګاره که دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر. اگر چې جبریل علیه السلام زیرې ورکړی دی، هغې ته پته ده چې دا د الله حکم دی، د هغې پوره یقین دی. خو دا هغه غیر اختیاري انسان ته هغه فطري چې کم غم او سوچ راځي د اختیار نه بار، هغه غم پرې راغی. یا لیتنی مت قبل هذا، دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر. بس اړو نوم به دې ختم شوی و، خلکو الزام نه و، وکنت نسیا منسیه، چې بالکل چا مې نوم نه اخېستلی، یې په تېره وي. اړو چا یادولې نه چې مریم هم لا څوک ده او که څوک نه ده، بس ختمه وې نو څه خبره وه. لیکن رب العالمین څه وایي چې اونې ته کېناسته، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اے مریم هیڅ فکر مه کوه، مه یریږه، دا د الله د قدرت اظهار دی، پتا به هیڅ قسم الزام نه راځي. الله به خپل قدرت ښکاره کوي. لاندې وګوره، داسې قدرت مې دی چې په دې وچ میدان کې مې درته چینه پیدا کړې ده. قد جعل ربك تحتك سريا، لاندې اوبه دي، دې دپاره الله دا اوبه پیدا کړه چې دې پوره یقین راشي چې هغه ذات چې دلته ماله په دې وچ میدان کې اوبه راکوي، دغه ذات به انشاءالله د ما پاکوالي خلکو ته ښکاره کوي. چې وې کتل خشته چینه بیږي د دې خوا کې، او د هغې نه یو لښتې روان دی، او اوچه تنه وه د کجورې بالکل اوچه. وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا، دا کمې کجورې بوټي ته چې د ډډه والې ده، لږه وړقوه ته در باندې خشته خشته کجورې به را پرېوځي. نو چې هغه د کجورې بوټي له یې داسې معمولي غوندې ړق ورکړه، فوراً الله زرغونه کړه. په هغه لږ ساعت کې پاڼې ونیولې، په هغه لږ ساعت کې میوه وکړله، او تازه تازه خوږې خوږې مزېدارې کجورې را پرېوتلې. فکلي وقري عینا، ځه اوس خوراک کوه او بس کا. فکلي واشربي، ځه اوس خوشحاله شه. کجورې مو خوړې، کجوره ګرمه ده، دغه وخت کې انسان ته د کجورې د خوراک ضرورت دی، او اوبې مسکلې. او بیا ورته الله څه وایي؟ فإما ترین من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما. که څوک هم دله مخې له رالل، بس غږ به نه کوې، وایي ما الله د روژه نیولې. هغه زمانې د روژې به دا خاصیت و چې خبرې به هم پکې نه بندې وي. اوس خو په روژه کې خبرې بندول ګناه ده، منع دي. هغه زمانه کې روژه چې به یې ونیوله، خبرې به یې نه کړې تر ماښامه پورې، خوراک سکاک او انسانانو سره خبرې به بندې وي. او که بیا هم څوک څه وایي، دې ماشوم ته اشاره کوه، بس دا بچی دې پیش او د ځان پاکوالی پیش، دا بچی به دې ځان خلاصوي. رب العالمین د هغه ولادت په تکلیف بالکل پوه نه کړه، د هغې درد نه الله وساتله. او یو ماشوم بچی وله رب العالمین ورکه، نوم یې ورته کېښود عیسی، حضرت عیسی علیه السلام. خشته خوبصورته بچی، لاندې ورته الله اوبه پیدا کړې، بره وچه کجوره زرغونه شو، هغې نه کجورو ته پرېوتې. دا د الله قدرتونه چې ولیدل، بس چې الله هغه ذات دی چې دا کار کولی شي. په وچه ډاګه ځمکه کې خشته چینه مزېداره یخه او خشته کجورې، نو انشاءالله چې دا الله به زما داسې صفایي او پاکي راولي چې په ما به اړو انسان اړو تهمت هم ونه لګي. بچی هغې کې راواغېسته، څادر کې ونغښته، په لاره را روانه ده. یو م ورته وایي یا مریم انا لکې هذا، دا کوم ځای و؟ بله م ورته وایي مریم دا کوم ځای و؟ او خلکو مغه اعتراض پې وکړه، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه، ستا پلار خو هم څه بد سړی نو ښه سړی و، مور خو دې هم بد عمله نه وه، تا دا بچی د کوم ځای نه راوړو؟ خلکو ته وایي پلار دې خراب و، زه زوی خراب دی، مور دې خرابه وه، دا اثر پکې د مور ده. نو ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه، ستا پلار خو څه بد سړی نو، ډېر نیک سړی و، عمران
اخو زمونږ مشر و عالم و تقوادار پرهیزګار مور دیم ډېره زیاته نیکه ښځه وه حنا هغې خو ستا نظر او منښته کړې وه دومره پاک دامنه ښځه وه تاله دا بچی د کوم ځای نه راغی عام عادت کې خلک خامخا په ذهن کې سوال راځي فاشارت الیه وی ما نه تپوس مه کوئ ما روژه نیولې ده انی نظرت للرحمن صوما ما زما روژه ده خبرې به ما سره نه کوئ دې بچي نه تپوس وکړې دې به راته خبرې کوي وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا بچی سره څنګه خبرې وکړو ماشوم بچی سره دا خو زانګو والا بچی کم بچی چې زانګو کې جوټه والا ورکې هغه خبرې کولی شي دا څه مریم څه چل در باندې شوی دی چې ماشوم ته ګوتې نیسي چې ماشوم به در سره خبرې کوي رب العالمین د بیبي مریم په غیږ کې حضرت عیسی علیه السلام گویا که قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وی د الله بنده عیسی علیه السلام خبرې شروع کړه ماله به الله کتاب را کوي مخکې نه الله زما د کتاب فیصله کړې ده مخکې نه لا زه پیدام نوم هغه وخت نه رب العالمین زما فیصله کړه چې دله به د کتاب ورکوم کتاب مقدس او دله به زه نبوت ورکوم وجعلنی مبارکا حیث ما کنتو هر ځای کې چې ما سره به د الله برکتونه وي هر ځای کې چې د الله برکتونه وي ما سره او ولم یکن لم یجعلنی جبارا شقیا زه الله سپیره نیم پیدا کړی زه الله ظالم نیم پیدا کړی ما سره چې کم ځای ګرځم د رب العالمین برکتونه به را سره وبرم بوالدیا بوالدتی د خپل مور سره به زه ډېره ښېګړه کوم ډېر احسان به ورسره کوم یو احسان د مور سره دا دی چې د ماشوم یم او د مور پاکوالی بیانوم خلکو چې دې ته وکتل اوهو واقعي ماشوم خبرې کوي نو چې چا به دا خبرې اورېدلې نو د بیبي مریم متعلق به د هغې د بزرګۍ نور اعتقاد پیدا کېده مخکې خو هم دا په بزرګۍ مشهور و نور یقین به پیدا کېده چې واقعي دا خو ډېره پاکه بیبي ده دا دې ګوره ماشوم بچی خبرې کوي په ماشوموالي کې یو څو بچو خبرې کړي یو حضرت عیسی علیه السلام دی او یو د یوسف علیه السلام متعلق چې کله الزام ولګېد قرآن حکیم کې الله فرمایي وشهد شاهد من قوم څنګه دی ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت اغا ماشوم گواہی ورکی ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین اما شوم دی یوسف علیہ السلام قمیص وګوره قمیص د مخ نشلیدلی نو معلومیږي دا چې غلطی را دوا دی به خځه لورتاغه ته قمیص لول دی نو دا یوسف علیہ السلام بیا دروغ یو خبر اشتیا او که قمیص د شان شلیدلی وی نو معلومیږي دا چې یوسف علیہ السلام د تختې د منډه والا دی لاس ور چولی د قمیص نه راخلې قمیص یې ورل شلول دی فلما را قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې قمیص دی والا قتل ادا شان شلیدلی او ماشوم ته اشتیا خبره کړی ده د یوسف علیہ السلام قمیص خو د مخ نه نه شلیدلی شان شلیدلی دی معلومیږي دا چې د منډه والا او زلیخی رانی ولې دی غلطی را زلیخی د یوسف علیہ السلام نه نو یو هغه ماشوم په ماشوموالی کې خبرې کړې دي او یو په بنی اسرائیلو کې یو سړی جوریج نومو هغه ته مور چته آواز کړی نو راشه دا مور خبره نه ومنلې مور ته خیرې کړی نو دی یو عبادت خانه کې اوسېده په ځنګل کې راهبو چته یو ښځې په الزام ولګاو یو شپونکی و د هغې بچی شوی و هغې په الزام ولګاو خلکو یې دا بچی د چا نه دی ویداره د جوریج نه خلک راغلې لغه عبادت خانې ول روانه کړه وی وهوې ټکاو ته دلته دی دې دپاره د جونګړه جوړه کړې ده چې زمونږ دا خلک به راځي او ګډ چیلی به سړي ته به دا رواني کې هغه قسمونه خوړل چې زه نه یم خبر هغه ماشوم چې هغه شپونکیس نه کم بچی پیدا و هغې ماشوم الوی وی دره پلان کې شپونکي زوی یم دا هغه جوریج کرامت و نو بیا ولا خلکو هغه دوباره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خلکو وی دا د سرو زرو جوړو وی نه د سرو زرو مه جوړوې د خټو جوړه کې خو ما معاف کې نو هغې ماشوم هم خبرې کړې صاحب الاخدود هلته یو ماشوم خبرې کړې دي درشمه سپاره کې الله فرمایي نو حضرت عیسی علیہ السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړلې زه به پیغمبر جوړېږم ما له به الله کتاب را کوي دا فیصلې الله مخکې کړې دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زه به ظالم نیم او سپیره به نیم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي
د خلکو پوره یقین راغی د بی بی مریم د ولایت خو مخکې نه یقین راغلی په دې نورم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بی بی مریم له رب العالمین بچی ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچی ورکړی دی خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویرېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې راکړی دی دا هغه قوم دی چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی دی نو اسې نه د ما دا بچی رانه چې ته مړ نه کړي نو دا لاړه مصر ته د هغه ځای نه هجرت وکړه مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچی پاله چې دلته بیا څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا د خپل بچی دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې لا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت کو چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا خلک به ورته راغونډ شو دا ماشوم بچي ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کو د هغې به رد کوی الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړی چې مور یو ځل لېږلی چې زه څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښو لکه د ترکاڼۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور اولېږه دوبیانو له وی دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چلته زده کړه دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل منځ او دس به هم کو خلکو ته نصیحت به هم کو هغې سره د جامو د رنګ سازی چل هم زده کړو هغه مشر دوبي یو ځل چرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته وی داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکړې سره یو ټوکړه وله وتړله رنګ ساده نو هم داسې کوي چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې راواغېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټک او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی کې استاد راغی وی څه چل دی وکړه وی دې چاټک کې مې چول خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکوم دا خو تا ټول په یو رنګ کې چولې دي خو یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول دې یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړل دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه په قلم ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به چې رایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته همدا یو چاټی چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټی نه به هغه مختلف رنګونه والا راوتل حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګورو دی کمالاتو ته لکه ساحر جادوګرې که څه چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري را کړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو انځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تیر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی دی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی دی ټول ور باندې ایمان راوړو په لاره به ته خلکو ته به نصیحت کو یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه ده هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې وه څه معجزه لري څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلي دي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې عجیبه تپوس به یې کوو بېګا مې څه خوړلي دي وی تاسو بېګا ټیپر خوړلي دي چا ته به دا چا چې به څه خوړلي بېګا هم باټینګل خوړلي دي بېګا هم دا شی خوړلی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شی ذخیره کړی د هغې حل درته وایم ځه ما ته الله دا علم را کړی دی ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچې سري دا بابا راله څه نه راکړې پلار به یې وایي څه شته دی نه نو زه ورکه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکه ماشوم دی بچې دی جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکم وی نشته در کله څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ الماری ته وخېږه
بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شاب منډه کړه ماشوم به لاړه غدره پیسې به یې راوړه ماشوم به ژړل پلار ته به خوراک راکړه مور ته به جړل دی به ورغی ورکړه که نه خوراک بچی دی ولې جړی نه کم دی نه ولې ورکو مونږ کره خوراک کم دی دی خوراک شه بچي نشته تاسو کره خوراک نه ورشه هغه الماری کې تخته به راوخېږه پکې سیوان پراته دي چا به ځان له راول لوی غم جوړ شو خلکو ورپسې جلوس جله جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسول ماشومان خو مونږ پیسې هم پټو خوراک هم ته پټو سیزونه هم ته پټو او ته ټول ماشومانو ته ښیې هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی هلته پیسې پرتې دي چا به یې ورځئ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته خو چې کوم ځای به خلقو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلقو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله ګورې سره د دې خلق دا لوی طبیب تیر شوی دی دا غټ غټ طبیبان تیر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه دا دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تیر شوی دی لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي دغه دور د دغې خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله په سترګو ړوند اکمه په عربی کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي چې کوم سړی وروسته ړوند شي نو د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د علاج بیا ګران دی اکمه ورته وایي په عربی کې اب راغې ړوند دی خو راشه لاس دې پراخ که او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو نظر به لګېدو راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي نو وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او ړوند دی جوړ کړي زه جوړولی شم خو ورسره به دا ټکې وی چې باذن الله دا زما کمال نه دی ګورې دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وساتئ دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وایي او که د الله نی خوښه نه کېږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی لاس به یې پراخ که پروردګار به په اسات هغه جوړ کړ خټه به یې راواخېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه د مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل وی دا ګوره دی نه مې چنچڼه جوړه کړله هغې له به یې پوکې ورک ابه والوته پوره مرغۍ به تې جوړه شوه نیغه به والوته علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوا شو نو بیا به را پرېوته خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې لون به جوړ شو برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه هغه به الوته او سره د هغې نه به وي هذا سحر عظیم وایي دا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړو د خپل ملګري به ورسره روانو چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روانو یو کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وي مونږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې دا یو قبر دی دا مړې راته را جمدېږي رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي وی دا به هم خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونه وی ښځه بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم ایمان به راوړی که به راونه وی که دا دې وکړه مونږ ټول مسلمانېږو هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس قبر اوښلېد او یو سړی ترې راووت چې سړی ترې راووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تور عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې
وی زه عزیر یم. عزیر علیہ السلام د الله پیغمبر. څو کاله مخکې ته مړ شوی؟ وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیہ السلام مړ شوی دی. عیسی علیہ السلام دې تپوس کوي، وی ته څوک یې؟ وی زه عیسی ابن مریم د الله پیغمبر. د الله په حکم مې درته آواز وکړو، ته راپاڅې دی، روح در کې راغی. وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی. وی تا چې کله آواز وکړه چې قم باذن الله، وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی. حالانکه ګورې عزیر علیہ السلام د خدای پیغمبر تیر شوی دی، برګزیده پیغمبر. نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وی دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت د وجې نه مې دا نیم ویښته سپین شو. په لاره روانو یو بل انسانو په قبر تېرېده. وی که دا راته را جمدې کم ایمان به راوړی؟ وی او هغه ته ودرېد. وی قم باذن الله. اچې پاسېده، تپوس یې ترې وکړه. وی ته څوک یې؟ وی د سام ابن نوح یم، د نوح علیہ السلام زوی سام. څو زره کاله مخکې مړ شوی و، څو زره کاله مخکې. وی ای عیسی را سره دې زیاتې وکړه. وی ولې؟ وی جمدې دې کړم، اوس په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم. وی نه بیا به مرئ. وی زیاتې دې را سره وکړه. وی دا څنګه؟ وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم، خو د زنکدن تریخوالی مې په داخله کې اوسه پورې پروت دی. نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي، نو زه به بیا مرم. د نوح علیہ السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله به مخکې مړ و. الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي. وی زه به الله ته سوال وکړم چې را باندې بیا زنکدن تکلیف نه راولي. وی بس دا مهرباني را سره وکړه. د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله، خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پې تېر کړي، دوباره پې مه تېروه. په لاره بل ځای روان دی، یو بوډی ده جاړي، جنازه روانه ده، چغې وایي چغې وایي. عیسی علیہ السلام پې رحم راغی. وی دا بوډی ولې چغې وایي؟ وی دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی. وی کېره دا جنازه؟ وی بوډی دی خوا راشه. وی ولې جاړئ؟ وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې و نیازبین، پلار یې نشته، یتیم و او دې مړ شو. وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدې کړي، ما به د الله رسول ومنې. وی او خلکو ته یې مخ کړې. وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې. وی بلکل دا را سره وعده ده. د کټ سر ته ودرېد. وی قم باذن الله. هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست، جمدې شو. خو دا ټکې به یې ورسره وی چې ګورې قم باذن الله، د الله په حکم پاس. دا څه فرضي قصې نه دي. قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیی الموتی باذن الله، زه به د الله په حکم مړي جمدې کوم. میت نه دی، موتی دی، مړي به جمدې کوم د الله په حکم. په یو بل علاقه تېرېده، هلته چا بادشاه ته الوی چې یو هلک دلته راغلی دی، خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري شو، ولا خلک مسلمانان شو. وی دا څوک ته؟ وی دا د الله پیغمبر. دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا معجزې ورسره. بادشاه سلامت دا چل کوي، دا چل کوي، دا چل کوي، مړي جمدې کوي. د دې بادشاه یو زوی و، مړ شوی، ریولی. عیسی علیہ السلام یې ورته بوت. وی ته د الله رسول یې؟ وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړی؟ وی د الله په حکم. برګیان جوړی؟ وی د الله په حکم. مړي جمدې کوي؟ وی د الله په حکم. وی ښه نو زه او زما دا ټول رعیت مسلمانېږو، په ته ایمان راوړو، دا ټول وطن زما، خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له به زم هراله را جمدې کړي. وی دا ټیک وی دروغ خو به نه؟ وی نه، زه چې بویې ته د قبر سر ته یې ودرېد، هلته ودرېد. وی قم باذن الله، د الله په حکم پاس. هغه زوی نیغ پاسېد. چې څنګه پاسېده، د الله پاسې کې حکمت دی. بادشاہ خلق راغونډ کړل. وی زم مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ. وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دې معجزه چې د ما زوی را جمدې کړ. بس خلکو انقلاب جوړ کړ. دا بادشاہ ډېر ظالم وي، موږ ستا نه تنګ وو، چې زوی دې مړ شو، لار دې موږ سره ظلمونه کول، نیکه دې ظلمونه کول، چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو. نو بیا دې لا زوی را جمدې شو. بس قوم یو زنده باد او یو انقلاب جوړ.
عیسی علیہ السلام ته مور وایي نیک بخته دی کلینه ځان وباسه دلته راته بل غم جوړ نه شي. لویه ډله جوړه شوه، څه د عیسی علیہ السلام ملګري وو، څه د بادشاه خلاف شو، څه د بادشاه ملګري وو، لویه هنګامه جوړه شوه. دغه ځای نه عیسی علیہ السلام سفر کو. تاریخ لیکي د مارونو چې سره د دومره لویو لویو معجزاتو چې خلکو ته به ښکاره کولې، بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و د غریب. یو ځای نه بیا بل وطن ته هجرت کو، د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو. دا بني اسرائیل دی ظالمان، دومره قوي قوي معجزې، داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې، خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوانو یا د مشرع تاوان به پکې، نو بیا به دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي، بیا به یې رانیوه سر به یې پرې کو. دا دومره ظالمان دي دا یهودیان. نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو نښتې دي، دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کېږي. تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي. خدا خدای د یهودیانو سازش دی که د صحابو قبرونه څه کې بلا په سونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ ورېږي. کوي امریکې والا خو سازش د چا دی؟ د یهودو. څومره چې د هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان کوي، ټول د هغې فیصلې. لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو، یو ملګری ورسره په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي. نو یو ځای کې کېناستل، نو یوه روټۍ دو خوړله، دی راته را معجزې ښې د الله د قدرت تا نښې. یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه. نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا 3 روټۍ سنبال کا او زه اودس ماتوم، اودس کوم بیا راځم. چې لاړ اودس یې مات که اودس یې وکړه راغی، ملګري ته وایي زه چې 2 روټۍ سنبال کړې. روټۍ کوم ده؟ ملګري ورته وی نه هغه 3 پاتې شو که مونږ په سفر روان یو، مونږ ته به د روټۍ ضرورت وي. وی 3 خو نشته، بس 2 روټۍ وي، یو ته وخوړه یو ما وخوړه. یا د خدای بنده 3 ډوډۍ دې څه کړه؟ وی نشته. چې څه منځې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره 2 بچي دي. حضرت عیسی علیه السلام هغه یو بچي ته اواز وکړ، راله هغه بچی چې راغې په چاړه یې لاله کړل، اور یې بل کر وته یې کړه. دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما لې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایه هغه 3 ډوډۍ دې څه کړه. وی زه څه خبر، هغه خوړلې وه یار والې وه، هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو. چې څه مخکې منځې لاړل یو نیر به یې ده، لوی دریاب دی، کشتۍ نشته. د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې پې پورې وتل. وی په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما و تاله طاقت راکړه او په دریاب باندې بې د کشتۍ نه را پورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه. وی زه خو ډوډۍ نه یم خبر. پوره ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه، د بني اسرائیلو حرامي دی. یعنې چې دومره معجزه یو کافر هم وویني نو رښتیا به ووایي. نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله، کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو. د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې. نو 3 ځایه یې کړل. وی دا یو ستا شو، دا یو زما شو او دا 3 د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده. وی اما خوړلې ده. چې خبره د مال راله، وی اما خوړلې ده. وی ښه باز، وی دا ټول زر او دا لال او دا ارس ستا او باز تا سره زما پاتې لاړم در. عیسی علیه السلام ته روان شو، تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې، په هغې دې رښتیالو نه وي، خو چې مال به درته کېښود نو حال دې ووې. نو هغه زه د نه جدا شو. نو غله پې راغلل په دغه سړي چې غله پې راغلل، هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان و ودرېږه څه کې چې سامان یې وله ولټو هغې کې بلا زر هغې وې وجنو یې دې ورته داسې کار دی ما سله وجنې، خو چې ما سره څومره مال دی 3 ځایه بېګ، یو حصه به ستا شي، یو غلطه وي، بلته وي، بله به ستا شي، یو به زما شي. وجنه یې مې سله هغې په اړه کې سوچ کړه چې سره بې ځایه سړی مړ کړو. زه خو مونږ له 2 حصې را کوي نو دا هم ډېره ده. 3 واړه په هغه ځنګل کې کېناستل، وي حصه بېګ. یو بل ته وایي چې لکه اسم بلا پیسې را سره وشو، دا خو چې اوس بازار ته یوځو خو بلا دولت دی، ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړی، یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي.
نو چې روټۍ راواغشته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شم تاسو یې وخورئ هغوی به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ماته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا دریم پلار به رانه کم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میانځ به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې سینګ راغلی دی په توره یې سر والې دی خو یې غورځولی دی هغې ووجه په دې خیال چې مال درې ځایه کوو نو دوه ځایه ولې نه کړو او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غلم مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده مال د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به کو ته به هم دقسې په دې میدان پاتې داسې ده او که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړو یو تیزی بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول هم دقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کو نبي علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړ او ازمه دې کړه او چې کم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه ا د بل چا یې در نه پاتې دي داسې ده که نه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کم مسلمانانو و ختم دی دا باقی واقع به انشاءالله آینده جمعه وي او دې کې دا چې مې کوم مقصد له شروع کړی ده د عبرت دپاره قصې ډېره نه چې سړی پې مشغولي او همدلته انشاءالله آینده جمعه وي بیا الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولی دی اسمان کې جمدی دی دا زمونږ عقیده ده د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او په دنیا به حکومت کوي رب العالمین دې زمونږ د الله تعالی په دغه قدرتونو باندې کامل ایمان نصیب وګرځولي دیوی چې د مونږ تشکیل د ریوند د مرکز نه د 15 ورځو نه زیات کېږي مختلف پنجاب سن علاقو ته او په هر یو کلي کې 3-4 میله فاصلې باندې وي د قصر مونځ به کوئ که د 15 ورځو نه د یو سړي زیات هم یو ځای ته تشکیل وشو خو 15 ورځې په یو ځای خو نه تېرېږي دوره د یو ځای کې 3 ورځې بل ځای کې 3 ورځې بل ځای کې نو که ځان له مونځ کوئ د قصر به کوئ امام سره چې مونځ کوئ بیا خپل پوره مونځ به کوئ د شعبان د روجو فضیلت شته او که نشته دا خو واقعي 15 کله د شعبان ما ته خو نه ده معلومه حاجي د 9 شپه یادوي که نه راتلونکې 9 شپه بهر کې زما دا خیال دی چې زمونږ د منګل شپه به وي غالبا ما ته خو شپه نه ده معلومه چې کومه شپه ده خو 15 شپه د شب قدر چې دی په دې شپه کې د الله عبادت کول او د ورځې روژه نیول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله تبارک وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم لبني كلب رب العالمین رحمتونه نازلیږي او په عربو کې د بنو کلب یو قبیله وا هغې به ډېرې زیاتې ګډې چیلې ساتلې وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي دا هغه بخي چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړي او د ورځې الله ته روژه ونیسي او په دغه شپه باندې رب العالمین د انسان د یو کال تقدیر لیکي د لوح محفوظ نه را نقل کوي یو کال او د دنیا فرشتو ته حواله کوي نو 15 شپه د شو قدر غالبا چې د 9 شپه وي او نن څه نن 11 ده کنه نو چې نن 11 شوه نو خالی اتوار گل او نه خو بیا 14 راځي چهارشنبه راځي نو خدا ده چې زه به معلومات وکړم ده خدا به د جمعې نه مخکې راځي خو بهر کې تاسو هم که څوک معلومات کول غواړئ نو سابق صاحب د رضاړو نه معلومات وکړئ د رضاړو د سابق صاحب نه په ټلیفون معلومات وکړئ او به درته حال ووایي چې یاره کومه یوه شپه ده
دا خو یو بل چیټ بدل شاله لراکه چې اوچه کنده کې د فیض محمد مور وفات شوې ده مردل آباد کې او 5:30 بجې به اوچه کنده کې جنازه په صادر باندې چې د ماشوم متیاز یو لګي نو لون لاس په نه راکاږي وینځي به ښه 3 ځله به وینځي او بابا چې او نچونکې به 3 ځله د نکاح تړلو وخت کې د ګوی لپاره د ښځې رور او د تره زوی کافي کېږي بالکل هر څوک د مسلمانان چې نکاح نه کافي کېږي چرسو پوډرو کاروبار خو بالکل ناروا دی حرام دی دوی په دې پیسو کې به زکات ورکوي که به نه ورکوي نو زکات خو چې د سره سوره نقد مال دی ټوله نه به ورکوي خو دا شیر دا ګټه ناروا ده د زکات تپوس یې مه کوه شی مردار او پلید دی دا ټیک ده کنه حضرت حسین رضی الله عنه دا کوفی والا شهید کړی دی دا ټیک ده بالکل د کوفی خلک یزید خو بل ځای کې و دا هغه گورنر و چې دا شهید کړی دا هغه گورنر و هر نوی سیز باندې یا د خوشحالی په وخت کې مبارکباد بالکل چې یو سړی نوی جامه واغوندي هغه له په هغې یا نوی شی په هغې مبارکباد دا دعا ده چې الله یې درله مبارکه کړي مبارک برکت ته وایي یعنې الله دې پکې دله خیر واچوي یا د خوشحالی په موقع باندې بالکل صحابه او نبی علیہ السلام یو بل له زیری ورکړي دي حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه چې توبه قبوله شوه نو صحابه ولا زیری به ورکول مبارکباد دی ولا ورکول مصافحه وسره کړی دي هغه په زیری کې هغه خپل جامع هغه سړي ورکړي دي صحیح دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله د افات او بلیات او مصائب غمونو نم پامن کې استاد الله د دواړو جهان خیر او خوشحالي نصیب کړي پروردگار که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله چې څومره یهودیان او عیسایان نن د مسلمان خلاف په سازشونو کې سر دي الله ته هغه سازشونه ناکام کړي بل قهر سره غرق او تباہ کې مسلمان دي محفوظ کړي د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي اخر وخت په خپل د کریمه نصیب کړي لا اله الا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. گرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 179 نمبر 61 کې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش واقعا او معجزې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 سپیشل فرمائش د نعت خوان حافظ بشیر جان ارمانی. موبائل نمبر 0321 90 24 722.
په عاشقې کې ثوابونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم زبدی ولی محبت نلرم زبدی ولی محبت نلرم او چې د قرآن کی صفتونه وینم چې د قرآن کی صفتونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم په جنتو کې دې مثال نشته دی په جنتو کې دې مثال نشته دی وام ندی دنیا کې مثالونه وینم ندی دنیا کې مثالونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم د تاج او تخاون وقار نه لري د تاج او تخاون وقار نه لري ستا غلامۍ کې عزتونه وینم ستا غلامۍ کې عزتونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم په عاشقې کې ثوابونه وینم زستا په مینا کې خوندونه وینم په لوی صفت هر یو نبي دې پیدا په لوی صفت هر یو نبي دې پیدا